الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك درود شریف وایي زما محترم و مشران و کشران یو داسې بیان کول مې ستاسو په مخ کې غرض ده چې شاید واعظان حضرات چې دي هغه ډېر ښکلي ښکلي وعظونه خو کوي خو چې کوم بنیادی بیان دے هغه طرف ته ډېر کم التفات کوي عزیزانو د قرآن کریم ختم دے او بیا په تراوو کې دے نو لږ غوندې وخت کې دا الله په توفیق باندې یو د تراوو باس چې دا شل رکعات دي او 71 رکعات دي او دویم دا چې په منځ کې ستاسو د نیت تړلو څه غرض ده او په دې مانځه کې بیا تاسو خدای نه غواړئ څه او وایئ لومبنه باس دا دی چې عام طور باندې زمونږ په دې ملک کې کتا سو خیال وکړي بلکہ نہ زمون په ملک په تمام عرب ممالکو کې خاص طور باندې په مکه معظمه کې او په مدینه منوره کې شل رکعات تراویح بعض حضرات تی زمون په دې ملک یا نور ملکونو کې چې اغي 8 رکعات تراویح منشا د اختلاف څه شی ده اسی په خبرو خو په پوهیږي امید ده وای خلق یې ځکه چې ټول عمر الیکشن هم کړی دي دا لیډر مزاج خلق چې په خبره ډېر خپوي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نا تراویح په جمع باندې صرف دریش په منقول دي.
روایات د تراوو چې دي هغه د 8 رکعاتم شته او د شلم شته او د سلويختم شته. لن درتویم چې دریش په رسول الله صلی الله علیه وسلم تراوی صحابه او ته جمع وکړي او په سلورم شپه صحابه په انتظار ناستو او حضور علیه السلام ورته راونوت. سبال صحابه او تپوسو کو چې یا رسول الله مونږ خو بیګا انتظار کولو تاسو تراو تراونوت. حضور علیہ السلام فرمایل چې کنن شپم زراوته وي نو دا تراویح په تاسو فرض شوه ځکه چې د پیغمبر دوام په یو عمل باندې دا موجب د فرضیت ګرځي. نو زم بیګا ذکر او نوتم چې دا تراویح په تاسو سنت پاتې شي او فرض در باندې نشي. ما په خبره پوه شوم. بل خبره داده چې د حضور علیہ السلام دور خو په دې رنگ باندې تیر شي. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دور خلافت شو هغه هم په دې رنگ باندې. د عمر فاروق په دور کې چې روزه رااله نو صحابه ټول په مسجد نبوي کې جمع شو او عمر فاروق انتخاب د هغه امام وکړو چې چاته قرآن ډیر یادي هغه د مخکشي او 60 رکعات تراویح دي. د عمر فاروق تمام دور خلافت چې ده هغه په 60 رکعات تراویح باندې تیر شوی. اوس زمون په دې ملک کم حضرات چې د 8 رکعات قائل دي نو اغي داوي چې د پیغمبر عمل د 8 رکعات او د 60 عمل چې ده د عمر فاروق. اوس عزیزانو دا علمی خبره ده چې قول او فعل د صحابي دا په باب د مالا یو قلو کې محمول وی پس ما باندې. صحابي چره د ځانه کار نه کوي چره ځکه چې صحابه ټول معیار د حق دي. دانن چې تاسو د قران ختم وکړو یا قران ته د خدای کلام وایي یا ځان ته مسلمانان وایي دا ټول د صحابه برکت ته. ځکه چې صحابه چې دا د پیغمبر نه برای راست اخذ کون کیو د دین برای راست اخذ کون کیو د قران برای راست اخذ کون کیو افعال اقوال اطوار د پیغمبر دا برای راست. نو نن چې کومه نقشه د اسلام تاسو ګورئ او تاسو په مخ کې پرته ده نو دا د صحابه وجه ده. که دا ثابت شي چې صحابه هم په منځ کې خیانت کوونکي یا صحابه هم په منځ کې غدارانو نو بیا تا ما سره چې کوم اسلام دی د دې څه ګارانټي کې دی چې دا صحیح هغه اسلام دی چې کوم پیغمبر ویل کې دی شي. الکه ما یو خبره وکړه او دا زما خبره چې دا تاسو ته د ارشاد نقل کړه نو که زما خبره به صحیح الت تصور کې چې اول اعتماد به په دې ارشاد کې یا په دې امام صاحب دې کې ٹھیک ده جی په دې مولانا روح الامین به اعتماد کې چې دا دې چې څه وایي بجلیګر مولا هم دا ویلي دي او کته وای چې دا غدار دی نو زما خبره څه ګارانټی شته چې دا به صحیح تاسو ته نقل کړي کې دې شي د پکې د ځان څخه ګډوډ کړي. زما په خبره پوهیږي که صحابه په منځ کې خائنان او غداران تصور کړي شي
نو بیا ستاو زما منځ کې چې کوم اسلام پروت دی د دې اس ګارنټي نشته چې دا مغه اسلام دی چې کوم د اسمان نه راغلی او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته پیش کړي. نو صحابه الصحابه كلهم عدول، صحابه چې دي دا ټول عادلان دي او صحابه معیار د حق دي. دا ما ویلي، دا زما خبره نه ده، دا د پیغمبر سردار کونین خبره ده. فرمایي چې اصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، زما صحابه پسان د ستورو دي، ار یو پسین چې اقتدا وکړه دغه صحیح لار. تاسو خیال راغی نو صحابه چې دي دا معیار د حق دی. زمونږ دا ایمان دی چې پیغمبرنا پاتې شوی دین صحابه، تابعین، تبع تابعین، ائمه مجتهدین، ائمه مفسرین، علماء کرام، دا مغه رنگ دی چې کوم اسمان نه نازلو نو صحیح تر مونږ پورې د خلق په واسطه را رسیدل. نو اول بدا ایمان غنئ چې صحابه چې دي دا معیار د حق. ځان نه بد شیعاګان ورونه نه جوړوي. شیعو زمونږ منځ کې څه اختلاف دی؟ شیعاګان وایي چې د حضور نرستو خلافت حق د حضرت علی او ابو بکر صدیق واغست. نو په دې زمونږ او داغي جګړه ده. نو زما ورته جګړه نه کوم، او زه ورته دا وایم چې تاسو په ایمان وایي چې کوم سره په کور کې خپل خزي سره فیصله نشي کوله، خپل زوی سره نشي کوله، خپل لور سره نشي کوله، هغه دا حق لري چې نن نسور له سو کال رستو د صحابه فیصله وکړي. الکه خوار شستا خزه رړای ګډه د ټول ورځ بار ګرځي، پاغه باندې د سبب قابو ناراضي او داغه سره فیصله نشي کوله. ته نن نسور له سو کال رستو لاري د ابو بکر او د عمر او د عثمان او د علی فیصله تکه، داغه د فیصله حق د چا دی؟ سردار کونین فرمائی انما انا لکم مثل الوالد لولده، اے صحابه ز تاسو د پاره په مثال د پلارم لکه پلار چې د پاره د بچوي. نو د زامنو منځ کې اختلاف چې د هغه د فیصله حق د پلار زیات ته که د پردي سړي زیات ته. ٹھیک ده؟ صحابه منځ کې کڅ اختلاف پېښ شوم وو، نو هغه حق د فیصله د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، هغه حق د فیصله استاو زمانه دی. پاتې شو دا چې خلافت د حضور علیه الصلاۃ والسلام چرته یو ضعیف روایت هم نشته چې هغه دا ویلي چې ما نه رستو خلیفہ به حضرت علی وي. چرته وصیت د پیغمبر نشته. پیغمبر داشه په قوم پرې خو چې ما نرستو قوم پويګا او انتخاب د امیر پويګا. تاسو خیال راغی د حضور وفات چې وشو قوم او صحابه ټول را جمع شو او انتخاب د امیر کولو. انتخاب د امیر ټول په اتفاق سره د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ. اوس هغه بیا څنګه امیر؟ هغه ورو داسې امیر نو. مونږ دا خیال کړی دی چې را تخکاری چې ابو بکر صدیق ټول مال حالو والو حضرت علی ته اډو څپرې نه خوا، ځکه مونږ په دې قهر د چنډ خرونه یو ډنډ کې ټغیږو کنه. مونږ دا خیال لري چې را تخکاری چې د پاکستان خزانه و دی چې په وزیر سردار څه یو مونږ پرې خو پټاګه. الته خلافت د ابو بکر څنګه نن ته بیعت شو او مازیګر له صادرې پوګا چولی دي بازار ته روان. حضرت عمر په لار ورغه وتل چې انا یا امیر المؤمنین چرته زی ودا صادر خرصومه چې بال بچ له ګوره پیدا کوم نو بیا به امارت کار کوم. ورته تانا ټول دنیا بیعت کو امیر شوي او صادرې به په بازار کې خرڅ ورته مانه بیعت په دې خونه دې کړه کنه چې زبد بیت المال مال کور ته وړم او زبې خورم، اخر بچوله بروټه ز پیدا کوم او د قوم خدمت به فی سبیل الله کوم. ما په خبره نو
عمر فاروق وی چې نه، دا د صادرو خرڅولو وخت چې دی دام قوم ته ورکا او راځه چیزو. بیت الله مال تلاړه. ابو عبیده په دغه وخت کې د خوراک انچارجو ورله وی د ابوبکر کور ته به د سړی په سر پاوړه لګي، څومره پاوړه جامې ورکا، دو جوړې جامې ورکړي چې یو به په جمی کې اغوندي او یو به په وړي کې اغوندي. یو د خامتا صادر ورکو چې دا به د شپې ماغوندي، او که وخت بنا وخت به ځای مړ شو نو دا به د کفن وي. یو ولا اوخه ورکړه چې دغه اوخه به ملمه مزمه د کراشي د دې پای باغیلم ورکه او پخپله به خوري. دا سيزونه او یو د لرګي یو لوی کاسه ورکړه چې دې کې به پخپلم روټای خوري، او کمل مد راغې نو هغه تبم دې د لرګي کاسه کې روټای راو باس. خبره د ګردنر نه و. هغه ورته یو خوار سړی ځای کې وی چا اوس کا مال راځه چې لاړم صاحبه پتنوس کې یو قسم چینک راووت او یو پیاله دی او پکې مصری دان دی او پکې چینی دان دی او پکې شیردان دی او پکې کاشوغي دی او کرنج دی او بیړه دی غر کې مالک داس کې جی دان ملما مزمل ساتلې خدای دې به خو باس ملما ما نه خده چې کوم لوخي کې زخرم پاغي کې به ملما خوري. ٹھیک ده چې کوم کټ کې زو د کېګم پاغي کې بده و د کېږي کې نه زلار دې لنډای. تاسو خیال راغی کوم لوخي کې مونږ هو دا یو ورځ دا ہونے تے خاصیں تاسو خیال راغی. نو صدیق اکبر تا د لرګي کاسا د رسول الله صلی الله علیه وسلم پلیټ د ترکارې دومره لویو د لرګي جوړو چې سلورو کسو به چتول دومره لویو، او دا دومره لوی د لرګي زکه جوړ کړو چې اسنه چې د روټای په ټیم کې چرته غلام رانه جدا پاتې نشي. او عام طور روټای به د سردار کونین چې وا نو خوروا بوا کدو یا کلا وخه نو پکې دومره وبو چې د تیکې به درک پکې نه لګېدو، او هغه خانک کې به د اوربش روټای ما تکړه او هغه دچکې به پیراواړو نو سرید به جوړ کو. سرید عربي کې ماته کړي روټای توای. صحابه ورته ورځي یا رسول الله دا ډېر خشه دي. هغه ورته له صحابه فضل العائشه علی النساء، فضل العائشه علی النساء كفضل السرید علی سائر الطعام.
د بیبي عائشه فضیلت په ټولو ښځو داسې اوچت دی لکه د ماتې کړې روټۍ فضیلت په ټولو روټو اوچت. تاسو خیال راغی. نو عرض مې دا و عزیزانو چې صدیق اکبر ته هغه د لرګي کاسه دا د بیت المال نه ورکړې شو. دا د هغه خلافت و چې څه وخت کې وفات کېده حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ورته ناسته وه وصیت یې وکړ چې بچیا کم 15 څیزونه چې د بیت المال نه ماته میلاو دي چې زه مړ شم دا 15 واړه څیزونه عمر فاروق ته حواله کړه. پلاره ولې؟ وی د بیت المال مال زما په کور کې حرام دی چې زما د قوم خدمت منقطع شي. د بیت المال مال د هغه چا په کور کې جایز دی چې کم سړی د قوم خدمت کوي، چې کم د قوم خدمت ترک کی هغه په کور کې د بیت المال مال باقی نشي پاتې کېږي. عمر له چې وروړه دا سامان عمر گریوان وشلولو الله دې رحم په ابو بکر وکي داسې بنیاد کې خو چې تر قیامت به څوک اون کړي شي. د بیت المال مال څوک واپس کوي؟ پاکستان د بیت المال خو بیړی تباہ شو، کور وران شو. بیت المال خوشتنه اده دغه خبره ده صاحب وای ته په بستر د بیغمای کوي خوبونه او زما په مخ کې وخه لارې جوړوي. ته په بستر د بیغمای کوي خوبونه. څوک خدا سي دي چې سار سوچ کوي چې بیګاله به سخرو سبب پخو. څوک داسې دي چې سوچ کوي چې خدای بیګاله به سکو. تر جماعتي اسباب ور سره مقصود به ذات شي عزیزانو یوازې ځان نه دی. دا واوره تاسو ټول د علاقې ټوله غوړې غوړې نه ته پوه شئ. خو غوړ غوړې په محله او په علاقه کې چې یو سړی د افطاری په ټیم کې افطاری نه وا او د پېشبني په ټیم کې ترکاری نه وا دا ټول علاقه به په خدای جهنم ته لیږي. ټول علاقه روزه راله اول په علاقه کې پټه سی ډي پرې دی چې زمونږ د مالت او علاقه کې خدا سي څوک نشته چې اسنه چوړی نه ترکاری نه د پېشبني اسباب نه. تاسو خیال راغی. نو ایمان به اعلی تیرې خبرې به وګدي شي. یو سره حج ته روان دی نو بیړی غر کړه اول زمولایم په ایمان درته ازمون جماعت کې لمبر تړلې امام تا کنه پښمنه ولا وروړي ایو پښمنه به یا چرته د غریبو او یا هیر شوی. خیر په 3:30 بجې پته ولګېده چې استاد له 4 وټاین راوړي زر زرم څه ګړبړ خو وکړه خو چې سهار مونځ شو کنه نو ما ته ډېر وران وران ګوري ډېر وران وران راته کته. ما لکه څنګه چل ویل لک سوچ کو مولوی سے پکار دی سړی سړی نه ګوري او نمبر ورته وول ما واقعي بس زم غلې غوندې پاسې دم روان شو. عزیزانو مون مليان په خدای باور وکړه کمه دا تصور چری کړی چې د مالت کې بس وکوګې نه کنا څوک نه هر بمی یو کنا د چا پښمنه بم خواري یو کنا نه پیران میران ګوري د خلوتونو کې ناشتي صاحب دغه ته پښتنه او کې صاحب دوانه به نه وباسي دغه له پښتنه جری خدای چې الکه زما کوم مرید چې دیوګې نه تګې نه بربند نه به پښبنی نه به افطاری نه دا چې تاسو کړی اصل دین دون کې نشتا. سړی د حج ته روان دی په لار ځي 600 روپۍ ور سره دي. یو خزه لګیا ده د مړه خرنه غوښې پرې کوي او په لوښي کې اچي. دی ورته ودرېدو چې بیبي دا څه کوي؟ هغې ورته زه لار لنډوه ځه
وی نه حل بوي وی زا صد غریبان وړ درد دی وی والله کده پریدم چې دی حل نی ویل ویلی بچیا کونډه سلور لونه راته یتیمان پاتې دي نن درېم ورځ د چې یو نوړی روټۍ راته نه ده میلاو شوې هره ورځ راوځم ګرځم هېڅ پیدا نه کم ماښام همداسې لاړه شم نن سهار چې راوتم لونو راته وی چې مورې که نن دې م څه رانه وړه نو موږ به هلاکې شو بېلکل نو نور مې هېڅ پیدا نه کړه دا د مردار خره غوښې ما د پاره روا دي ځکه چې په حالت ته استقرار کې مرداره خوړلم سړي ته جایز ده نو دا وړمه چې نن شپه پې تېره شي د حاجي صاحب وویلې چې اوهو لوی حج در باندې پیښ شو کم حج ته روان او کم در باندې پیښ شو ویل بوډای زم در سره زم ویل نه بچیه ته ما سره څه کوې زما کور کې څه شته نه چې ستا مېلمستیا پې وکړم دغه مردارې غوښې به ویل هر څه چې دي خو زه در سره ځم خو په دې شرط به ځم چې دا د مردارو غوښې ټوکری به ما په سر کوي ویل جامې به دې پلیتې شي ویل نه ټوکری واغسته د څښا د مردارو غوښو ده په سر کړه او څښا اوبه پې را روانې دي اوبه کوي څوک دا ستا د زمانې دا رګمال کړي به دا کار وکړي مونږ به دا کار کور ته چې ورسېده لوڼه یې ورته په دروازه کې ولاړې وې ویل مورې نن دې م څه رانه وړه ویلې بچیه ډېرې ښایسته غوښې مې درته راوړې لوڼه یې ډېرې خوشحالې شوې ټوکری یې کېښود چې کېښودې حاجي هغه 600 روپۍ را پرانیستې او هغه بوډۍ ته یې وویل چې زه حج ته روانم خو دل بدستاورد کے حج اکبر است دل بدستاورد کے حج اکبر است 100,000 کعبہ یک دل بہتر است یو زړه د چا د خدای د پاره خوشالول دا د 100,000 حجونو نه زیات ثواب رحمان بابا وی د خلیل تر کعبه دا کعبه بهتر دا د خلیل کعبه چاته وی د خلیل تر کعبه دا کعبه بهتر دا چې څوک جوړ کاندي ویران حرم د زړه د چا دړه وران حرم جوړول دا د خلیل د کعبه نه زیات ثواب سردار کونین کعبه ته ودرېد ویل د خدای په ذات مې دې قسمی او کعبه تعالی خدای ډېر عزت درکړی دی او که تاسو قرآن کې خدای په دومره نه خفه کېږي لکه د یو انسان زړه چې څو قرآن کې خدای په خفه کېږي عزیزانو 600 روپۍ چې د 4 ورځو نهار وتا یکدم ورکې نو هغه خوشحالي اوس داغه انداز مغه ته پته لګي چې چا غستی وي سلور والا جنکای دې سړی ته دعا کوي ورته وي وسړیا چې ته تروان وي تا خو مونږ سره ډېر لوی مهرباني وکړه د دې نیکه په بدل کې ته چې مړ کېږې نو الله پاک دې مرګ په وخت کې د ایمان دولت نصیب کا ایو جنې ورته داته ادویمه جنې ورته څه وایي واجی صاحب استاد دې دومره لوی مهربانه په وجه ته چې مړ شي او په قبر کې دې کېږدي او منکر نکیر در تراشي د خدای توحید او د پیغمبر رسالت درنه پوښتنه وکړي نو الله دې داسې سوال جواب په خوله کې راولا چې د منکر نکیر د پکړ نه پیزان خلاص کې ادره مجنه ورته وي چې حاجی صاحبہ چې د قیامت ورځ شي اسرافیل علیہ السلام شپېلې وغږی ټوله دنیا د قبرونو نه راپاسي نو په دغه وخت کې د الله د دې نیکۍ په بدل کې تا د پیغمبرانو په ټولي کې شمار کا اصلورم جنې ورته وي و واجی صاحب د دې نیکۍ په بدل کې
چې د قیامت ورځ وي خدای عدالت کوي او جناب محمد رسول الله شفاعت کوي، نو د دې نیکۍ په بدل کې د خدای دیدار او د جناب محمد رسول الله شفاعت دی نصیب شاه. دا دعا ورته وکړه، هغه خپل کار شروع کو، اجي کور ته واپس را مرګري ور سره چکم تیارو حج لبزو هغه لاړ د پاتش ای چې د حج نراله نو دته وای چې یاد شه بیت الله شریف کې چې ناستو فلانه خبره داسې و دی ورته زه خو نه يم تله ته حج دی کو دروغ و په عرفات کې را سره په یو خیمه کې وي یو والله کتل په مزدلفه کې دی را سره یو ځای شپه والله کتل و ظالم ویلي د جناب محمد رسول الله روضه تا مونږ سره یو ځای ولاړ و او د خطاب درود دی وی او چې زنیم تل ټول اورس په دې جګړه تیر چې د شپې او د شوریانو چې خدای زنیم تل دا مرګري مې وای چې د شپې په خوب کې جناب محمد رسول الله ګوري ورته جی صاحب نن خدای ټول اورس پریشان تیر کړ او یا رسول الله حج ته نیم تله وغي وی تله دا جګړه وټول ورته بچیا خپکهګه ما تا چې په کوم ورځ باندې 600 روپے دا یتیمانو او د اوګو په خېټه کې واچولې نو په مغه وخت الله ستا په شکل یو ملائکه پیدا کړه، دا ملائکه به تر قیامت پورې حجونه کوي او ثواب به خدای ستا په عمل نامه کې لیکي تر قیامت. نو یا خو یو حج شوه به او یا تر قیامت ازان حاجی کړو د غریب دا غنیکای په ایواز کې. نو د خلیل تر کعبه دا کعبه بهتر دا چې څوک جوړ کاندي ویران حرم د زړه. الله دې دا توفیق درکړي. نو زما عزیزانو منځونه او د سنا حجونه ختمونه تلاوتونه دا په خپل ځای ډېر اوچت کار، لیکن یو دردېدل زړه قلارول د دې بیا مثال په دې ټول کائنات کې نشته. عزیزانو بل درته وایم قیامت په ورځ به ټول خلق په خپل خپل رنگ کې گرفتاری، هر سړی به خپل رنگ. بادشاہان د زمانه به په دې رنگ کې گرفتاری. ته د ملک بادشاہ وي، ته د ملک بادشاہ وي، یا الله زو ما بادشاہی در کړی و او تارا کړی و، تاسو ټول بادشاہان وي او یا الله ما تاسو د زمکه بادشاہان کړی دې د پاره وي چې د غریب آه در نه ګوره مال رانش، د غریب آه او تاسو نه د غریب آه مال راغلو نو په خپل ذات می د قسمی کبم پرېدا. د غریب آه کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. سردار کونین فرمایي تاسو ټول مثال د شپون دی او ور یو شپون نه به د خپل خپل ګډو د چیلو پختنه کی. څومره چې د سړي حیثیتي څومره چې داغه پاور وي عمره به داغه نه پختنه کی. بادشاہانو د زمانه نه به دومره پختنه کی. تاسو خیال راکړئ دا سینی چې قوم او ملک په دوکا کې ساتي. ستاد ملک وزیرانو ګورا غریب سړي درخواست وروړو allowed recommended issue هغه درخواست هغه غریب ګرځي په چا متعلقه افسر لول وته ماما بارو زبار پولیس په دیونی سي بارو وجي وزیر صاحب ته بارو ځکه نه سي دي امنډه مو وي ورته او چې د ذات کارونه امراشي د کور کار امراشي خورایو خورزو ترورزه او مامازه پکې راشي الته دې نخي کړي بیا د دې به خدای له جواب نه ورکوي. تاسو
په دې بخدای تاسو رانی سي نه. نن ستا د ملک صدر 80 لک روپے فارن کرنسی د خزه د سترګې چیک اپ د پاره لندن ته منزوره کړی ده، او د قوم بچی په بم کباب شي 10,000 روپے اعلان ورته چوکي ناغم 10,000 کاله بور پسیزینو اله ورته ملاویږي. تاسو خیال راغی نن بیا په چوکیدګار کې بم خلاص شوی سو په کې الوتی. کراچۍ کې ورشه نن بیا فوج طلب کړی شو اور پکې بیا بل دی. دا ستاد ملک حال دی. دا غي وجه څه ده چې حکمران طبقه دوکباز ده، دروغجن ده، بے ایمان ده. دا څه خو کولای شي که ستا په وس کې یو شی نشته د عثمان ایمان پیدا کا. یو سیټ به خالی شو هغه د پاره به دوه امیدوارو دعا، یو به دشمنو او یو به رشتہ دارو. نو حضرت عثمان بچو کته چې دا سیټ زما دا دشمن خچلول شي او کدا رشتہ دار خچلول شي. نو دشمن به پاغه سیټ ولګول او رشتہ دار به کندم کو. قوم ولراغه چې دا ته سکه ول دلته سوال زما د ذات او د رشتې نه ده، سوال د قوم د خدمت ته. د قوم خدمت زما د دشمن خکولې شي. نن چې دا به خپل د نن راځه او چې د بابا خپل په کوټه کې به استاد املا بل. عزیزانو د ټګای مزه ډېر په سلیخت کاله د پاکستان کې د بجلیګر مولا پس پولی چې کوم سٹار لګېدلې ده دا د قبر لزان سره وړي او د پاکستان ډېر 10 روپے والی ګډای می پالوتو مولی دی او بیا می په کانټه کې دو مولی دی، کمال می مولی دو او بیا می زوال مولی دو. بټو صاحب خدای پاک دې اوس ورته معافي وکي چې مرشي هغه توای چې خدای دې وبخي. بس اپړ شو د شپې 2 بجې ما ته وی چې مولانا صاحب یہ آپ کے مفتی محمود کیوں میرے ساتھ گٹھ جوڑ نہیں کرتے؟ دا سے کہی اگر بتا سے خبر کولے نما اور تیل مالے جی اگر سر کا امن ہو تو میں کچھ عرض کروں. سر کا امن کیسے؟ مال پہلے بادشاہوں کے ساتھ جو لوگ بات کرتے تو پہلے سر کا امن مانگتے منگم تو سر امن گواڑو کہ پیغام وانو نو مسکے کو نشما تو یہاں فرمائے مال پرائم منسٹر صاحب آپ غرور کے بام پہ بیٹھے ہیں اور مفتی محمود آپ کی جیل میں پڑے ہیں تو آپ بھی کچھ تھوڑے سے نیچے اتر آئیں تو بات بن جائے گی. نما تو میں مغرور ہوں بس مال پھر سر کا امن مان 2 بجے 2 په 2 دا ضیاء الحق صاحب 14 یو ځل رانه تو سپین کو شیروانی اغوسته و نو چې بارو ته مجی خان صاحب کیا کرتا ہے جب اندر آتا ہے دا دین دا شکل ته وګورئ. نو یہ بات ہے خان صاحب نہیں ہے فوجی جرنیل ہے. مال اچھا معافی مانگتا ہوں. نو ما تو وہی چھے میں مغرور ہوں ماں اور تیل پھر سر کا امن مانگتا ہوں. غرور وہ چیز ہے کہ آدمی سمجھتا بھی نہیں ہے اور اس سے ہو جاتا ہے. غرور وہ چیز ہے کہ آدمی سمجھتا بھی نہیں ہے اور اس سے ہو جاتا ہے. ویل اس کی کیا مثال ہے؟ مال اس کی مثال اس دن اسمبلی میں آپ کی تقریر ہے جو آپ نے اسمبلی میں فرمایا کہ یہ کرسی بڑی مضبوط ہے. مال پرائم منسٹر صاحب پھر سر کا امن مانگتا ہوں یہ کرسی رہے گی اور آپ نہیں ہوں گے. 10 شو ماتوی آپ کی اس بات نے تو میرے دل کو اپیل کی. میں کل جا کر مفتی محمود سے زمین پہ بیٹھ کے بات کروں مال جو آپ کی مرضی ہے. لیکن آپ کو یہ عرض کروں کہ جب آپ مفتی محمود سے بات کریں گے تو کوثر نیازی کو اپنے اعتماد میں نہ لینا. وہ کیوں؟ میں کوثر نیازی نہیں چاہتا کہ مفتی محمود اور آپ کے درمیان میں گڑھ جوڑ ہو جائے. کیوں؟ پھر اس کو کوئی مولانا نہیں کہتا ہے. مطلب تو یہاں میں نے سنا ہے اس کو لوگ مولانا وسکی کہتے ہیں.
نیکبخت اونمانه زما خبره کوثر نیازی په خپل اعتماد کې واغستو هغه ټینګ کړو چې قومي اسمبلی ماته نه کې او الیکشن دوباره ونه کې کینی داخلك دی خوري خو چې ټینګ کو په 1 بجې ټینګ کو او په 1:30 بجې باندې دا لیفت رائټ والا ته راټوپ کو د مړی نیونی او دا بلا را جوړه. تاسو خیال راغلی ستاسو دوا ده چې راوتم بار 3:30 بجې اسمان ته مې وکتم الحمدلله د پیغمبر یو حدیث پاتې چې ما په عمل نه وکړي نن پیوش افضل الجهاد کلمت حق عند سلطان جائر. لوی جهاد داده چې د یو جابر حکمران په مخ کې یو حق خبره وکړي امین نه وکړه. تاسو خیال راغلی نو زما عزیزانو عرض داو چې حکمران طبقه په خپلو عزایمو کې مخلصه نه ده. نو نن ځکه ستا په ملک اور بل دی. قرآن کې دی قرآن کې تاسو واورئ دا هلک چې تاسو ته قرآن واورلو دی پسې یو ختم مام کړی دی. اوس مې د ضرور ته جماعت کې وی مال چې افسوس دا دی چې زه ودرېدی شوی ما ته د خپو تکلیفي نو ستا ضرور یو الله اکبر به ما ټول عمر بل جماعت له ختم لا نه ورکړ. دی چې کوم الله اکبر وایي که نه هغې کې چې کومه دلکشي ده وای خبر تاسو په پوهېږم که نه د غرونه مر ربک سراب رب کې یو قط مړی بنی وګیا ما اوس په الله اکبر مونږ څه پوهېږو یا په کنه دي هغې کې چې کوم دلکشي ده که نه نو په هغې زه پوهېږم. زما عزیزانو عرض مې داو چې اخلاص پیدا کوي درد پیدا کوي پردی غم خپل غم وګڼئ پردی لوږه خپله لوږه وګڼئ. تېر ورځو کې کوواټ نه راتلم یو بوډۍ ښځه لاره کې ولاړه چې ولاړه ده نو داسې ولاړه نو ما ډرایور ته ودرېږه چې ورته ودرېږو مالا دی ولې ویل بچیا دارو لتلم خار له او یو دوه آرامیان را پاسېده جیب کې مې غوټه وه 40 روپۍ مې راغستې وې دارو لایم رانه واغستې اریانه ولاړه یم نه راته څوک لاری ودرئ نه راته څوک دا راکې مې نوله چې راکې مې نوله ډاکټر رضا له راتله هغه سره مې جوخته کوزه کو 100 روپۍ مې وله ورکړه چې ور مې کړې نو هغې لوټ ته چې داسې وکته ما ته یې داسې وکته داسې اسمان ته ولیده او د سترګو نه یو یو اوښه دومره دومره راتوی شو. بس زم ټینګ نه شوم ډرایور ته مې تخته نوړه کې مې وی چې د دې دا یو اسمان ته کتل په خدای مې د قسمي په 1 ارب روپۍ ارزان دي په 1 ارب روپۍ. نو عزیزانو دا درد ځان کې پیدا کړي مونږ دنیا کې ځان له نه یو پیدا مونږ دنیا کې بل له پیدا یو. دا دې قرآن ویلی دي کوم چې تاسو واورئ کنتم خیر امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. اخرجت فاعل سوک دے تاسو بہترین امت خو یی خو خدای وی ما د خلقو د پاره پیدا کړی ځان لما چې تب ځان ټیکې زهره مونږ خو مونږ او داس کو کړه ټوله دنیا او به اوس نه نه تب د خزو اصلاح کې تب د الکانو کې تب د جنکو کې تب د زړو کې تب د ځوانانو کې تب د محلي کې تب د علاقې کې مونږ پیدا دي د پاره عزیزانو. تراوی خبره وا مونږ تقریب داسې د تیرا خور غوندي نورې خبرې پکې راشي. تراوی عرض میں داو چې 60 رکعاته عمر فاروق کړي او د عمر فاروق قول په باب د مالا یو قلو کې محمول پسې ماوي پیغ صحابي چې پیغمبر په یو عمل لیدل نه نو صحابي د هغه عمل ایجاد نه کوي. نو صحابه 60 تراوی یعنی پیغمبرم لیدل ما ته وګورئ یو خبره مولانا اشرف علي صاحب کړی ده هغه وایي چې قیامت کې به د هر عبادت مطالبه کیږي منځونه فرض راوړی سنت راوړی تراوی راوړی مطالبه په قیامت کې وشوه د 60 رکعاتو د تراوو او تا کړی اتی اباقی به کم ځنه پیدا کړي څه چل بکې مطالبه د اتو شوا
او تا کړي شلوي نو اته به پاته کې مجرشي او 12 بدرته څه شي انعام پاتې شي خدای به په نور صدر کی نو کې به شل ضرور اوس ته چې سلويختو روایت هم شته نو موږ د پیغمبر په بل حدیث عمل کړی دی چې خیر الامور اوسطها بهتر د امرونو نه دغه اوسط وي نو نه اتا نه سلويخ بلکې شل دا خیر الامور اوسطها دا یو خبر اخلاص مونږ یو ټکی بس ووري نو بس کوم نیت چې تاسو وتره نو اول ټکی پکې کوي سبحانك اللهم سبحانك اللهم دا سبحانك اللهم په اصل کې سبحانك یا الله څنګه سبحانك یا الله یا الله نا یہ لرشوا او د یہ په بدل کې میمی مشدده راوړې نو سبحانك یا الله نا سبحانك اللهم یہ لرشوا او یہ عوض کې میمی مشدده راوړې الکه سبحانك یا الله به کنه نو یہ لری کول او یہ په عوض کې میمی مشدده راوړل دي کې فائدہ څه ده دې ته ګورئ سبحانك یا الله د دې دا معنا ده پاکی د تعالی را اے خدایا بس پاکی د تعالی را اے خدایا اوس یہ لری کړه یہ په بدل کې نیم راغې سبحانك اللهم شو اوس څه معنا شو اوس دا معنا شو چې پاکی د تعالی را اے د ټول صفاتونو مالک خدایا ٹھیک شو نو اول خون زیاتو کا وزیات سبحانك یا اللہ نے سبحانك اللهم کا جوڑ کر چنیم مستجمع دے طول صفات د پروردگار عالم لرا اس دی نیم پسی او بزرگی او دو شیر وی اے ربا وی نیمد خپین دی قربان شم دی نیم نیمد خپین دی قربان شم مالا دی آسان کرد جانان سخت منزلنا زبد خدای په ټول صفاتونو را جمع کولو پسې چرته ګرځې ده نیمه د خپې نه دی قربان شم مالا د آسان کړه د جانان سخت منزلونه اوس د نیم سترګې داسې که خیالم کړ نیمه د سترګې دی لوګې شمع نیمه د سترګې دی لوګې شم ما در کی اولی د جانان ټول صفاتنا نیو الله اکبر نرستو چې سبحانك اللهم وای او سره د تصور دای چې پاکی د تعالی را د ټول صفاتونو مالک خدای خیر د امنس کی پریدو التحیات تحیہ په عربی کې تحفه او ډالۍ ته وایي څه ته وایي تحفه او ډالۍ التحیات لله والصلوات استاد مونږ ته پته نه لګي تحیات لله والصلوات او بیا پر تراویح کې خو بیا ډېر غړ پته نه لګي او بیا چې راځي کې صاحب تیرای خدای دې امان راکړي لا پیاز پکې د خار چې تحیات لله وصلوات و طیبات السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته ورحمت الله جبی دی خو صاحب کوته کې دی کپار طرف ته هوا تحیه په عربي کې تحفه او ډالۍ ته وایي دا قصه داسې وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې معراج ته لاړو نړمبنه تپوس ته پروردگار عالم دا کړو چې حبیبا یو دوست چې بل دوست تزي
نو څه تحفه او ډالۍ ځان سره وړي. ته چې د دنیا نه راتلې نو ماله دې سره وړي دي. خدای پاک ورته ماله دې سره وړي دي. نو سردار کونین ورته فرمایي التحیات لله والصلوات والطیبات، تحفه مې راوړې د پروردګار تعالی د څه شي؟ الصلوات والطیبات، د منځونو او ستا د پاکۍ بیان. که خیالو کوي هر چاله به داغه د شان مناسب تحفه وړي، هر چاله تحفه به وړي او داغه د شان مناسب به وړي. عزیزانو زمونږ د ملک که خیالو کوي او زه ملا احمد چاوادی مال کار خیر زه خو ودون مدون ته زمم نه او نه دا ودونه د سړی توپ دي چې سړی ورشي ولا کار رولېږي نو هغه باندې دالک او د جنۍ لاس ملو شي. نو دې د بد زناور زوی کې دا خیال نه چلکه دی مولا له دا کارت لګم نو دا پلیت کارت خمور دی یا صاحب په کې الک او جنۍ فو توبه استغفار او بیرم غر صد سړی ځامن یې کڅبلای مال دا خبیا په کارت کې لیکلی چې فلاش پا بارات ہوگا، فلاں رات پلانے ہوگا، مہندی ہوگی اور فلاں رات محفل موسیقی ہوگی. نو محفل موسیقی مالا ماغا کاٹ ہوگی. نو آرہ گناہ و جرم دمرا عام شو چی خلق دا تصور نہ کی چلکہ دا ملا دے یا شیخ دے یا دلتا خود دا سے گن نہیں دی ورلی گل پکا. یو سړی مانه ګیلا وکړه زوی مادنه او کارت به درېګلې او مبارکي دې مونږ کړل ما ورته مال ما په عمر کې چاته مبارک نه دی ویلي. یو شی چې مبارکي زمون په خله نه مبارکي او چې سپیرې نو زمون په خله نه مبارکي. خدا به یا سپیرو یا مبارکو چې مبارک دا تا د کمال اصل سړی توپ کار کړي دي چې مال دې کارت را لګلې محفل موسیقي دی وګ د ډم بچي خو ډم وي او د ډم توپ کار دې ماته را لګل وربا د پلار نن توبه په تقریر کې ونه مال والله کړي فرید دا زمون ملک شسه. اوس تحفه او ډالۍ با ار چاله داغه د شان مناسب وړي. د سردار کونین عقل الله شیخ صاحب جنډای مو کینال سره د شیرینی غم شو جوړ یو غم نه دی. ته خیال کوو زه څه وایم هغه سره څه غم دی. ما ته ګورئ ما زه نو سردار کونین عقل ته ګوره داغه د شان مناسب تحفه وي. التحیات لله والصلوات والطیبات. اے اللہ تحفه مې راوړې د تعالی د منځونو استاد پاکه بیانول. الله ډېر اعلی ته الله ورته سوي السلام علیک ایها النبی، سلام دی پتا باندې زما محبوبا. سردار کونین ورته یا الله زه یوازې نیم زما ډېر مرګرین دي. السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. اے اللہ پا ما خود سلام وی لیکن ستا پا بندگانو کی چکم زما امتیان دی پاغیدم سلام وی. عزیزانو دا یو دا تحیاتو مزدہ. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد. دلته سوال واوري جواب به بیا لټوي. اللهم صل على محمد، اے الله رحمت لګ په محمد. کما صلیت لکه څنګه چې تا رحمت لګلو علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم. دومره رحمت په محمد لګل چې تا په ابراهیم او آل ابراهیم باندې لګلو. نو رتبه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د ابراهیم عمره ده کداغه نه زیاته ده. نو رحمت په د باندې زیات پکارو کداغه عمره پکارو زیات پکاو. او دې الفاظو کې لګو ګرځي ځان لیوانه کوي چې کما صلی تعالی څنګه چې تا رحمت لګلو په ابراهیم او آل ابراهیم باندې. نو پکار داو چې په د رحمت د رتبه عمره وي. خیال دراغه
دې الفاظو کې دا پیچیدګي ولې ده؟ یو بدا جواب ما ته پیدا کوي په دې مليانو پسې ګرځي. لکه یو ورځ مې یو خبره کړې وه، ما چې قرباني ابراهیم علیه السلام کړې غوښې چا وخوړې، نو دی ګرځېده را ګرځېده، چا به ورته ویل هلکه دا خبرې مه وه، دین کې اختلاف راځي. یو مولانا صاحب ته ورغلي دي، هلکه غوښې چا وخوړې؟ ویل بجلیګر ملا وخوړې. څه غضب دی جوړ کړی دی. اوس دې پسې به ګرځئ چې رتبه د رسول الله اوچته ده د ابراهیم نه، نو کما صلیت علی ابراهیم، د ابراهیم عمر رحمت په ولګه دا ولې ویلي شوي دي؟ د دې جواب به پیدا کوي. واخر دعوانا الحمدلله. اللهم احسن عاقبتنا فی الامور كلها. په اخلاص دعا وکړئ چې خدای زمونږ د ملک د امن او د سکون اسباب پیدا کړي. خدای دا موجوده قهر چې کوم زمونږ په ملک نازل دی، یا الله په خپل قدرت کامله سره رفع کړي. خدای دا د قوم بچی چې بے گناہ کباب کیږي، یا الله دا چې څوک کوي تباہ او برباد کړي، خدای تباہ او برباد کړي. دعا وکړئ چې خدای روس تباہ او برباد کړي، خدای امریکا تباہ او برباد کړي، خدای اسرائیل تباہ کړي، یا الله د دې ټولو مرګري تباہ او برباد کړي. خدای زمونږ د ملک د خیر اسباب پیدا کړي. یا الله زمونږ د ملک د ملک قانون قرآن کړي، خدای د ملک قانون قرآن کړي. یا الله زمونږ په ژوند مونږ ته د ملک فیصلې په خپل کتاب وخایه، شرم پرده مو ساتي، بچو تم هدایت د نیکۍ وکړي. افغان مهاجرو د پاره دعا وکړي چې الله باعزت طور د خپل ملک سبب وکړي او د خیر او د عزت اسباب ورته جوړ کړي. انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. دا مبارک کتاب تاسو لا په خور خار کې بیرون کچهری گیټ اشرف روډ JK61 هاوس کې د ناصر خان سره هر سات ملاویږي او د دین علاوه بتاسو لا د دیوبند عالمانو ټول تقریرونه هم د دې دکان نه ترلاسه کېدای شي. چې زیات فخر پر د ځمکې د اسمان دی، ډیر سلام زمون په هغه قدردان دی. چې زیات فخر پر د ځمکې د اسمان دی، ډیر سلام زمون په هغه قدردان دی. بهترین او ښکلی نومې مبارک دی، بهترین او ښکلی نومې مبارک دی. محمد نوم ستاین پاک سبحان دی، ډیر سلام زمون په هغه قدردان دی. چې زیات فخر په د ځمکې د اسمان دی، ډیر سلام زمون په هغه قدردان دی. او دا د فخر د جملو کائناتو، دا د فخر د جملو کائناتو، په خاطر د پیدا تمام جهان دی. ډیر سلام زمون په هغه قدردان دی. چې زیات فخر پر د ځمکې د اسمان دی، ډیر سلام زمون په هغه قدردان دی. پاک الله او ملائکه پر درود وایي، پاک الله او ملائکه پر درود وایي. دا آیات په دوی اجتماع د قرآن دی، ډیر سلام زمون په هغه قدردان دی. او په حضور د زمون ډیر درود سلام وی، په حضور د زمون ډیر درود سلام وی. چې مهمان د الهی پلا مکان دی، ډیر سلام زمون په هغه قدردان دی.
چې زیات فخر پې د ځمکې د اسمان دی ډېر سلام زمون په هغه قدردان دی پتوها یاسین مزمل مدثر هم پتوها یاسین مزمل مدثر هم رب ستایلی پا قرآن عظیم الشان دے ډیر سلام زمون په هغه قدردان دے او پتیارو کی دائرہ د ہدایت دا پتیارو کی دائرہ د ہدایت دا ټول جهان پرات لو باندې روخان دي ډېر سلام زمون په هغه قدردان دي وی شفیع په قیامت د ګناهګارو وی شفیع په قیامت د ګناهګارو